اللهم إنا نحمدك ونستعينك على الدرس يا ناصر يا نصير انصرنا وصلى الله على محمد النبي الأمي أما بعد والإلهام المفسر بإلقاء معنى في القلب بطريق الفيض ليس من أسباب المعرفة بصحة الشيء عند أهل الحق. دا اصل کې دفع کوي د یو اعتراض دا دی چې ته دا وی چې اسباب د علم درې دي ویش مارا چې اسباب د علم څلور دي اسباب د علم څلور درې دغه دي حواس خبر صادق او دارنګ عقل څلورم پکې وشماره الهام څه ته ویل کېږي القاء الخير في القلب بلا تفکر القاء الخير في القلب بلا تفکر دقیقه تویل کیږي سمولا صاحب الهام نو تا الهام مشو د یو خبرې چې دا شي چل دی علم دلاره لیکران دی एकदम د الهام وشو په الهام کې نه دا خبره د غشوله د رااله چې دا چل شوی دی دا ته علم رااله او په الهام سره د تراله نور الهام هم سبب د علم شو الهام څه ته ویل کیږي په طریقې د فیض کا طریقاء الخير في القلب بلا تفکر دای تعریف دی په طریقې د فیض سره تاسو یو شی میلاو شي دي ته ویل کیږي بلا سابقیت الطلب یو شی په ته طلب او کې به استاز مضغوط راش لکه ته فکر کې چې د مولا شرشم چې غدری زامنو چې هغه یو ګلدین یو شیر دین چې دا بل څه نو الک نور دین نمیو دا خوستا ته القاء اشفه په تفکر اشفه تا په کی طلب دا کدا اختیار او دا بداسي وی چې په غیر د سابقیت د طلب نبوي او مباشره الاسباب الکه دا مرغی چې دا نصره دا کشنه دا ټول حواس استعمال کی نو دا خو په حواس باندې دا هم الهام نه دی دا هم یا ته استفاضه وکي دا چې په سوچ سره کې نکرا زما په دې ځل کې الله تعالی د دې بیت الله شریف په خبري راواچي چې د دې سو ګډونه دي د دې سو دروازې دي دام سیدام الهام نه دی الهام دې ته وایي چې بالکل تفکر به پکې نه وي سابقیت د طلب به پکې نه وي ستا مضغوطه به یو خبره ستا زړه ته به یو خبره راشي نو دې ته ویل کېږي الهام دې ته کېږي الهام نو باید چې دام سبب شي د پاره د چا مولا صاحب دا ولی سبب د علم نه کار داو چې وې حالان کې دا سبب د علم ولذلك منغه وګوره اسباب د علم یادو هغه اسباب چې هغه لعامه الخلق وي الهام فاجر تکیږي نه الهام فاسق تکیږي نه الهام کافر تکیږي نه
چرتا په لسو زرو کې چې ته یو کس مشکله ده چرته په یو لاس کې به یو کس ته کېږي مونږ خو هغه اسباب یادو چې د عام انسانیت دپاره هغه اسباب وي د علم نه د یو خاص فرد دپاره نو لهذا الهام سبب د علم نشو الهام که ته سبب د علم وي خو په دې شلو زرو کې کسانو کې به د یو دپاره وي او مونږ خو وایي چې هغه یادو چې د شلو زرو کې د هر یو دپاره چې سبب د علم وي د یو دپاره نه د هر یو دپاره اوس په دې الهام کې دا خبره شوله بیا ته په دې کې درې مذهب ویم ته دا ووایه والالهام او الهام المفسر چې د دې تفسیر شوی دی به القاء معنا په القاء د معنی سره په قلب په قلب کې په طریقې د فیض باندې ليس من اسباب المعرفت دا نه د اسباب د معرفت نه بصحت شی په سیوالي دی یو شی سره عند اهل الحق دا نه د اسباب د معرفت نه یو شی عند اهل الحق صحت ته په ضرورت هم نوخه الکه سوال په تکوا ليس من اسباب العلم دا نه دی د اسباب د علم نه یو شی او دا خو چې دا نه دی د اسباب د معرفت نه وای د ماتن په دې کې یو غرض دی چې د علم په ځای معرفت یاد کو دځي وکړو په بعضی عالمانو باندې یو ډله د عالمانو وای چې علم او معرفت جدا شیز دی وای څنګه ویورورا دا علم چې دی دا په مرکباتو کې استعمالیږي او دا دغه چې دی دا معرفت شته دی په بسایطو کې استعمالیږي مفرداتو کې بل فرق پکې بعض عالمان کوي چې دا علم استعمالیږي په کلیاتو کې او معرفت هغه استعمالیږي په جزئیاتو کې بل ډله د دې فرق کوي الکه وای دا علم استعمالیږي په علم ظاهری کې او معرفت استعمالیږي په علم باطینی کې تصوف والا علم چوتا کوي تصوف والا علم چوتا وي ګران علم دی مخکنی صوفی کرام چې چاته دې ته وکتل داسې بزرګان پکې په هغې به لیکل ولیدل چې دا شقي که سعید هلکه په علم په علم ظاهري کې مستعمل دی او معرفت په علم باطیني کې څلورم فرق پکې نه بعد عالمانو دا کړی دی چې د علم استعمال دا عام دی او د معرفت استعمال په هغه علم کې دی چې مسبوق بالنسیان وي یو خبره تانه نسیان شوې ده او بیا د ترایاد شو دا معرفت او علم عام دی که تا ته تېره شوې خبره رد شي او که اثري نو خبره د ترایاد شي ټولو ته علم ویلی نو د علم د معرفت په مابین کې مې د څو فرقونه درکړه څلور فرقونه مې درکړه دغه د امام نصفي رحمت الله علیه مقصد دا دی چې چا دا فرقونه کړي بې ځایه کړي کلاهما شیء واحد علم ورته وایي او معرفت علم ورته وایي او معرفت پنځم فرق هم پکې عالمانو کړی دی چې علم د دې استعمال دا په مخلوق کې دی چې په مخلوق سره علم راشي د معرفت استعمال ذات صفات د باری تعالی کې او دا ټول رکیک فرقونه دي ضعیف دي خلی دي ځکه عالم بالله حدیث کې راغلی عالم بالله عالم بأمر الله او نمبر 3 عالم بالله و بأمر الله علم نسبت الله پاک جل شوی دی چې تاسو الله علم راشي دغه تم علم عالم بالله شوی دی پنځه فرقونه شو د نسبی سی وای چې دا فرقونه بی ځای دي تعبیر می زکه او د علم نه په معرفت
چې طالب ته می فوی کړي کلاهما شیء واحد که اسباب العلم و ستا خوخه ده او که اسباب معرفت و ستا خوخه ده درې شلي او شپېتري په درې شلو او شپېتو کې فرق شته نشته پکې نو والالهام او الهام چې المفسر او چې تفسیری شوی دی به القاء معنا په القاء کولو د یو شی سره معنا یو شی یو خبره یو شیس یو خبره د دې القاء شی په القلب پزړه شریف کې پړه کې بم چې تباس راشي چې د قلب ته قلب ګوري وای او د قلب او د فؤاد ترمنځ څه فرق دی به طریق الفیس په طریقې د چا سره راشي مولا صاحبہ د فیس سره راشي یعنی طریق د فیس په معنا د بیدل اوریدل ته بمبي ته دغه کېده بالټې او بمبو ته راکولیاو کړه چې کله دا بالټې ډک شو په غاړو چې د اوبه راواوړي دي ته فیض وایي دیګۍ ډکه شوه په غاړو چې اوبه راواوښتلې دي ته کېږي نو معنا پریمانه افغانیان دې ته څه وایي پریمانه شیز چې شیز دونه ډېر شو چې په غاړو باندې واوښتو نو چې چاته ډېر خیري کثیر میلاو شي انما یقال له فیض نو ته څه ویل کېږي مناسب فایز او القاء ته ولې ویل کېږي چې په وسوسې سره دا نه دی راغلی ځکه دلته خو شیطان ناست دی هغه وسوسه اچوي وسوسه اچوي او القاء ځکه ویله چې تا په استدلال نه دی کړی تا طلب نه دی کړی ګینې بیا خو به دغه صاحب علیه رحمت علمي نظري وي نه الهام نه وسوسه ده او الهام چې دی نو علمي نظري او علم استدلالي دا نه دي نو والالهام او الهام چې تفسیری شوی دی په القاء د معنی سره په القلب په طریقې د پیز باندې لیس نو دا نه دی من اسباب المعرفت دا اسباب د معرفتنا بصحت الشیء عند اهل الحق حتی تر دې پوری چې ګینې پیدا دادا چې وارد فشي اعتراض دی په وارد نشي په حصر د اسبابو په سلاسو کې دا د اسبابو د معرفت نه دی ګینې چې په اعتراض وارد شي په حصر د اسبابو د علم په دریو کېږي چې درې نه دي څلور دي نه دا خو نه دی سبب وکان الاولا او بهترین دعوا ای یقولا چې ویلې وې دی مصنف امام نصفی رحمه الله چې لیس نه دی دا د اسباب د علم نه بشی دا ویلې دا ولي خبره اسباب العلم ځکه خبره په علم کې روانه ده اوس الا سے استدراک کوي الا استدراکیه ده ها الا می تاسو ته ویلې ده چې دا په وو قسمه باندې ده ویلې مې ده کنه مې ده یره ده درنه یو خو الا استثنائیه ده دا مونږ وایي مگر یو شو نمبر 2 دغه دا الا استدراکیه ده په معنا د لکن نخې دا د چې وروسته به انۍ مفتوحه راځي دا راغلي ده که نه راغلي لکنه حاول التنبیه پکار وا چې اسباب العلم یې ویلې وې هو اسباب المعرفت یې ویلې ولی لیکن ذکر دریما الا اغا شرطیه دا فمانا دا لم یکن سردا فمانا دا نخیدا دا چی رستبتی فارا دی و الا فلما تعلنی ولم اعلک مقامات تلالک سلورم چې دا نو هغه کما الا دا
الا صفتی یدا بمعنای غیرو اغیتا الا صفتی وی فمعنی دا غیرو سر راضی خواه چکم جا کی استثناء نسی کی گی نمتصل او نمنقطع لك لا اله الا الله قالت الا صفتی فمعنی دا غیرو لا اله الا الله لا اله غیر الله پینزم چه دا نو اغا الا صیغه د تسنیه امر حاضر دا الا رجوع وکا الا دوان رجوع وکی الو ټول رجوع وکی مثالی پرا ففروا الى الله انی لکم منه نذیر مبین جاتا کما الا وی صغر تسنیه دا امر حاضر بمعنی رجوع شپگم لکا الا منونه لا الا منونه قرآن شریف کی راغلی دا لا يرقبون في مؤمن الا دیتا الا دا کم الا دا منونه دا تنوین پی راغلی وما الا چه دا مرکب دے دا ان شرطیہ او دا لا نافینا الا تفعلوه تکن فتنة في الارض وفساد عریض ذکر موسیٰ مولی سے پشانت سڑی اغدت جرگہ وکر پا خور و لور باندے فارت ترضون خلقه اخلاقی تاسو خوخوی و دینه دینی تاسو خوخوی فزوجوه دا جنیو تور گلاس کئی ولو نکای کئی و الا کچرت و الا کچرت دا کار انکی تکن فتنه قرآن شریف کی راغلی دی و الا تنصروه فقد نصره و الا تنصروه کئی تاسو مدد نکوی فقد نصره الله خدای ولا مدد کړی دی چې خدای ولا کړی دی د خدای د نظر د لاندې دی خدای ولا محکم کړی به ملوکی دا تاسو مختص مدیده چې تاسو د رسول الله صلی الله علیه وسلم لپاره مدد وکړي نو دا کومه الا شو د ان شرطیه او د لا نافیه څو قسم باندې الا شو چې شیبان نو وکان الاولا اولا داوا ای یقول چویلے ویچ لیس من اسباب العلم بالشیء الا مگر بے ولی اسباب المعرفت یاد کو الا مگر دون خبر دا چی انہو حاول التنبیح دا چی دے شامل کردی دا تنبیح لرا محاولہ د تنبیه کړی دا اراده د تنبیه کړی دا علا پدی خبر باندې چې ان مرادنا مراد منګه په علم او په معرفت سره واحد یودی خلق به پکې فرق کوي خو منګه پکې نکو خلق به ارث وای جانا نمد چا منو نبی منم منګه وته یو شی وای یو د توي یو شی لا دا شندا کما اصطلاح لك چې اصطلاح کړي په دې باندې بعض عالمان بعضی په کې فرق کوي من تخصیص العلم خاص کړي د علم په مرکبات پورې او الکلیات دا دوی په کلیات پورې او معرفت خاص کړي په بسائط جزئیات مفردات پورې او الجزئیات یا په جزئیات پورې ته لګوي شګنی بار بتنګوي دا او چې راځي بتنګوي او چې کوم ذکر دا څنګه وقالوا وایدیو چکونو شیطا سهودن یهودیان او نسوارا یا نصرانیان تهتدو دا جواب امر دی ذکر مجزوم دی تهتدونا نون تیو گردی دو جزم دیسن جوابی امر دا مجزوم وی مولیس بی یهود و نسوارا پخفل مابین که دیو بلسر کلک متبیق یهودی تا تویستا خوخلا یهودی کیږي او نصرانی کیږي او نصرانین وی صاحب هغه کې نصرانی کیږي او ټیک ده کنه فلما بین کې د اوس شي یو شان مینانات دي یو بل زری
ته قرآن شریف وایه چې مینه ناک څومره دي وقالت اليهود ليست النصارى على شيء ورپسې وقالت النصارى ليست اليهود على شيء خیب مسله قاضي فضل الله لتلان دی ولی فصدقا ټول عمر کې امدای رښتینی خبره وکړي وچغېدل او پرشته وچغېدل فصدقا دوانو رښتیا ویلي دي کلاهما ليس على شيء دوانو هیڅ شی نه دي يهود او نصارا صحیح خبره کړې دقه کړې وکړه نو دته څنګه چې يهودي شي یا نصراني او د تنویع دی مریض ته په پوی نشي او د چا دی د تنویع دی تنویع کې به بیت واپس کیږي راضیب او بیا به واپس کیږي راضیب او بیا به واپس کیږي اوس په دا آیات د شی ویني ته بیان شي وقالو وایدا يهوديانو كونوا هودا تهتدوا اوس ترا واپس او نسوارا معنی دار چې دا قصه نسوارام کوي وقالوا وایدا نسوارا كونوا نسوارا تهتدوا او د تنویع د قائلین او د چا د تنویع د قائلین په ترجمه پیښ ول نو دا قرآن شریف کې مشکلات دي تیر کال ما چې د رمضان کې زه مشکلات وکم په ټول می وس نه بلکې ستړی ما او سکانم دا سوچ کوم خو موږ طالبان په دې پویږي ته د مشکلات دوره دا او چې مشکلات دوره لا څه چاته پته لګي چې دا آیات مشکل دی او دا آسان دی دا مشکل دی او دا آسان غم دقه دی چې جوړ دی ها نو په آیات باندې وفي شری مفتک الذی آیات باندې مفتک الذی بیشو نو اوس دلته دا وایي ګوره ها من تخصیص العلم د تخصیص د علمنا بالمرکبات په مرکبات پوری والمعرفت او د تخصیص د معرفتنا بالبسائط په مفردات پوری بیا ور وخیجا من تخصیص العلم د تخصیص د علمنا بالکلیات په کلیات پوری والمعرفت او د تخصیص د معرفتنا بالجزئیات وسته ولګي البته قرآن شریف ولګي دلته دا ولګي یو ځکه چې ځکه په خپل سره بل ځای ماته کې مناسب او دا کوم چې دی راغلي دی قرآن شریف د آیات نه محروم پات شو ځام لري الا مگر دون خبر ادا چې دا تخصیص د صحت به ذکر چې کړه ممل دی هیڅ وجه نشته تاسو ځانی لکه دې چې د عبارت غټ کړه دی او بنا د متون علی الاختصار چې دای نه ویل اوس د تاقز ما خبره کوي چې الهام به سبب د علمي خو چرته په شلو زر کې د یو نفر د پاره ول موږ د یو نفر د پاره خو لګی نه منګه هغه اسباب د علم یادو چې د شلو زر وانو د پاره هغه سبب وي ثم الظاهر بيدا ظاهر دادا چې انه اراده د اراده کړی چې دا الهام ليس سببا دا سبب نه دی چې حاصل شي په دې سره علم لعامه الخلق عامه الخلق مراد اکثر دي ځینې خو بودی ځینې باندې پویږي ځینې به نه د کایغه به تری ملاسه صالح روان او صلاحیت لري د پاره د الزام علی الغیر وإلا کدا سنی پلا شکانو شک نشته ده شک او ریب کې منګه درې پر خونه کوین کنتم پی ریب الله علیک چرش سو پر خونه درې انه قد يحصل چې حاصلی کې په دې باندې علم شک پکې نشته په دې باندې علم بالکل حاصلی او خاص الخلق تمام وقد ورد القول بي او ورد شو دې قول په دې سره په خبر باندې د الله نبی فرمایي الهمني ربي چې الله نبی ته الهام وکړو الله رب العزت نبی صلی الله علیه وسلم ته الهام وکړو علم ولا مال کلام النبي صلی الله علیه وسلم علم را له عامه الخلق او اکثر الخلق علم ونشو وحکیا او حکایتی شوی دی د کثیر من السلفنا د کثیر او پتا خی سره وارد شوی دی قول به پدیبان پل خبر ټیک شو او حکایتی شوی د ډیر زیاتو د سلفنا
مسله په الهام الهام کې مودي چې زمونږ په اکابرینو کې زمونږ د شیخ و شیخ د غرغوشتو سیم رحمت الله تعالی علیه هغه ته بالکل ډېر سخت الهام کې په یو مجلس کې به څونه الهامات هغه ته کېږي څوک مولا صاحب د غرغوشتو زه زیارت له ورغلی یم که تاسو نه یې واخلئ واما خبر الواحد ارچ لکه خبر د واحد عدل موسی استاد راله په شر شریف برابر دی واحد عدل دی او خبر درک چې پلان کی خان مړ دی دا هم سبب د علم دی یا د مجتهد تقلید دیو کو هغه تعالی خبر درک چې دا مثلا دا سیدا دا مثلا هم دا سیدا کومه مسله چې هغه په دې برش باندې مسواک ادا کیږي نه کیږي مسواک پیوال شي خبره شي یو سنیت السواک دی یو مسنونیت السواک دی سنیت السواک مسواک وهل چې ستل کېدا پکېږي او کونه مسواکان چې دا شي خپلې کې دا به مسواک په ګوته باندې بل څه باندې دقه دویم سنت بنا ادا کیږي نیم کار پکېږي پورا کار پکېږي یو نیم کار یو پورا کار هر ساتي به استاد ته دغه خبره کوي نیم کار شوی استاد ته نیم کار څه چل شوی بادشاہ د وزیر اعظم په لور باندې مې چې کوم دی نکاح اراده نیم کار شوی دی نیم پاتې هغه وایي چې اسامه وانت کې غریب تعریف ته وګوره ها وزیر اعظم دې ته وګوره استاد دا واو کړه به ته بل ورځ وی چې استاد دا واو په اخلاص سره وکړ نیم کار شوی اخر چې دا استاد په ډیره دعاګانو باندې ستړی کړو ته ویل چې اسامه څنګه نیم کار شوی نیم پاتې دی وی ایجاب کوما کړی دی صرف قبول پاتې دی نو استاد ته ویل چې جیسه په مغول کې خو میم وي په مغول کې وته دی صرف میم دی په ایجاب له ایجاب نشته اصلي شی او چې قبول دی په مغول کې سره مناسب میم دی چې میم تلر کې کار خراب دی د قرنګي د قبول چې تلر کې د ایجاب څه کار نه واسي تقلید د مجتهد نو دا دوانه مالکا ځوان پیدا کوي دا دوانه اعتقاد پیدا کوي جازم یقیني خو ګور زوال قبلې کې بل سره په سیرار دغه کې ودرېد الکه دا څوک دی ظهور الاسلام قائد ابراهیم ویلي چې الکه هغه نه دی مړه وروري مړ دی نو دا خبره ده موږ ته اعتقاد جازم پیدا کړو خو ختمه شو که ختمه نشو نو مولوی صاحبہ عالمان بزرگان وی چې دا ځوان او دغه اعتقاد چې دی چې دا قبلې زوال دغه په علم کې نه دی حساب دغه په علم کې من د علم نه هغه علم الو چې هغه به داسې اعتقادي چې زوال به نه قبلې هغه به ځوان من نه هغه به یقین وي نو لهذا خبر الواحد العدل سبب زمونږ د علم نشو او تقلید د مجتهد هم سبب زمونږ د علم مونږ چې کوم علم یادو دا دغه سببونه ګرځېدو و اما خبر الواحد هر چې خبر د واحد عدل دی او تقلید د مجتهد دی نو په تاخیر سره پیدا کوي دا دوانه ځوان لره او اعتقاد جازم لره الذي آغا چې قبلې زوال فكأنه اراد گویا کې د مصنف مراد کړی دی اراده کړی دی په علم باندې ما هغه علم چې هغه شامل نه دی دغه دوانو ته چې ځوان دی او هغه اعتقاد جازم دی چې زوال پکې راځي و الا کچرته د علم نه دغه علم مراد نشي نو به خو نشته هیڅ وجه د پاره د حصر د اسباب په ثلاثو کې به خو بوسلورم لیکو خبر الواحد العدل او پنځم سبب بوسل لیکو تقلید المجتهد تام اولک الهام په یو مذهب کې چاته چې شوی نه د هغه د پاره حجت او نه د څوک چې خبر شو سامعین نه د هغې دپاره حجت دام زموږ د علماو قول دی دویم قول زموږ د علماو دا دی چې دا الهام نه د صاحب الهام د پاره نه د هغه د حجت شو نه د سامعین چې خدا شو دویم چې
چې صاحب الهام د پاره خو حجت دی